الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری دریم پړاو کې لسم نمبر سبق ته کتاب الحدود. مصنف رحم الله دې زنه د حدود ولا مسائل خای. دویم نمبر حشی کې تاسو دی ولا معنا لیکلی ده الحد فی اللغه المنع منی کولی تیل شي حد بندری تیل شي او په شرع هو كل عقوبه مقدره تستوفى حقا لله تعالى. دا یو سزوی مقرری مقدری وی دی الله حق وی. کتاب الحدود. الزنا وسمخت په حدودو کې یو حد د زنا ولا اغا ته د زنا مصنف رحم الله بالتفصیل خای. الزنا يثبت بالبينه والاقرار. زنا په دوه شیانو سره ثابتېږي، یو بینه د گواهی او بل په خپل باندې اقرار کول دي. بل بینه څنګه ثابتېږي؟ څنګه طریقې سره بینه وکول شي؟ ان تشهد 4 من الشهود على رجل او امرأة بالزنا. څلور کسان گواهان په خزي یا نر خلاف گواهی وکي د زنا والا. فسألهم الامام عن الزنا. امام بدون تپوسم کې کنيشته د زنا څه توایي، ما هو څه ماهیت لري، څه حقیقت لري، او کیف هو څه کیفیت کې ودا شي. وای نه زنه کم ځای کې کړي د اوس ځای خای هو چاکو خبر نشي قبلولې او متا زنه کلی کړي ده او به منځنه چا سره کړي ده چې دا ټول شنه خېل نه ور پرې دا حد نه ثابتي. فإذا بينوا ذلك چې کله دا ټول شان په صحیح تفصیل سره اوخایي وقول بدسي اوي چې رأيناه وطأها في فرجها كالمل في المكحله. مونږه کتالیو چې دغه خځې سره بدکری کوله لکه څنګه مل چې په سرمدانی کې داخلول شي جته د دې کار کولو. نه تحقیق خو وضاحت سره د شی او خای دي د پاره چې څه قسم تشوبه پکې پاتې نشي. اسی خبرې د ځن نه جوړی نه کې عداوت او د ضد په وجه یا د بلې سواجنه نزګه خط تفصیل سره به د شیخ کار کوي. وسأل القاضي عنهم. قضیه به دغه گواهانو متعلق خط تحقیق کی تپوس بکی. فعدل في السر والعلانيه د دوله دلت معلوم کړل شي چې د څنګه کسان دي، خ کسان دي کنه دي، نکمل دي که بدعمل دي. حکم بالشهادت مله به د گواهی مطابق فیصله کیږي. والاقرار اقرار څنګه طریقې سره يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا 4 مرات في 4 مجالس من مجالس المقر. چې بالغ عاقل کس د ځان خلاف د زنا خبره وکي څلور ځلې په څلور مجلسونو کې اله به قبل ولې شي. بل مجلس د مقر ولا مجلس چې بدل یوري لاړو بیا د پر رالو به د خبره کوله چې منه د سی بدملی شي ده. كلما قرر رده القاضي یاري پرې کې چې دا وای منه د سکار شری کزي وي زاورک شه ما کا خبره کې دې شاسي څه غلطي بده نشي یا سی بل شبي. فاذا تم اقرار با مرات شکل سرور اقرار پرشي سأل القاضي عن الزنا. اوس بنه قاضي سي ته پوسونم کوي مخته چې د زنا تاسو ته او څه مقصد د اخل د زنا نه اقرار خو دې کړه ده. ما هو وکيف هو څه کې پتوي نه زنا چرته کې دې کړي و مثلا نو بمن زنا چا سره. فإذا بين ذلك چې کله ټولي خبري خدای نه ډریدون کا کس وی هغه به نه بیا نه لازمه الحد حد پیراش. فإن كان الزاني محصنا کدا کس شادي شوه وي رجمه بالحجاره به خو بسنګسار کړل شي حتی يموت شي مرش. يخرج الى ارض فزاق ولو میدان ته وبسل شي ټول خلک وګوري او عبرت ناصل کی. تب تدي الشهود برجمه. اول بدا گواهان گزار کی ثم الامام به امام کی ثم نسب بنور عام خلق کی. فإن امتنع الشهود من الابتداء ک گواهانی چې نه مونږ خدا گواهی کړی ده بس مونږ یې نه ولو ولکه سقط الحد حد به سکیتیږي څنګه ته نششتلې واجه صدا. وإن كان الزاني مقرا ک بیا د زنی شو مقر یعنی اقراری کاسو ابتدا الامام بیا ولکه امام ولبل سو خوینه ثم الناس نه بد نور خلق گزاری پی کوي. ويغسل ويكفن ويصلى عليه. د کم کس چې رجم شي یا څه پیوشي کنه وفات شو دې ته غسل ورکول شي، کفن ورکول شي، جنازه په کول شي. وان لم يكن محسنا اگر چې محسن نه وي
کبه داسې وه چې دا خو د موږ محسن مسله بیان کړه، کبه محسن کس نه و معنا غیر شادي شده و وکانه حرا نزاد کس فحده 100 جلدة یا جلدة د سل کوړي سل دوری به وهلی شي. یامر الامام بضربه بصوت امام به د دې وهلي داسې کوړي سره حکم کوي چې لا ثمرة له چا کې به ګانډې نه وي ګیره ځکه بیا خو سره مړیږي. ضربا متوسطا درمیانا ګزار به کوي. ینزع عنه ثيابه چې کمی زیدی کپړي دا به تینو بسلی شي همده شي ته ختمتي. ويفرق الضرب على اعضائه په بلا بلا ځای به وهلی شي. یو ځای ته به نه راویستلی چې یو مخې بس راویستاري کي نه بیلو بیلو ځایونو ته به وایي چې تنه مړ نشي. مړول خې نه دي مقصد غیر شادي شده ده. الا راس و وجه و فرجه مخصوص چې کوم نازک اندامونه سر شو مخ شو فرج دي ځای ته به نه وهي. وان کان عبدا کبه غلام جلده 50 كذلك 50 دوری دی بیا. فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه کبه د کم سړي ځن خلاف اقرار کړو د بدعملي ورستا بدی د خپل اقرار نه اعراض وکړو رجوع وکړه سیویل حد یا نو کم شو یا په مانس کې شروع شنه ماده سیویل دي قبل رجوعه رجوع به قبل ولش وخلی سبیل لار بوله خلیق رل شي پری دوي. ويستحب للامام امام تفکرم ده ايلقن المقر الرجوع چې اقراری سړی ته د رجوع لا تلقین وکي چې ورکه په ځان د سیما کو واسي غلطي بل څه بد نشي د شیطان تخپل خبرې دی په پیږي بیا. ويقول تش لعلك لمست وقبلت کې دې شتباسي غوتي ورډلی يخقل کړي ودي. والرجل والمرأه في ذلك سواء په د حد مملي کې خزه او نر دواړه برابر دي غیر ان المرأه لا تنزع عن ثيابها خزنه به کپړې نشو بس للفر والحشها زید جرسی مرسی کوټونه گچ شوی واسکټ یا بل د شای یا زائد وو بسلش. وان حفر الله فی الرجم کرجم کی خز تکړو هلی شدا بډې راخه اجازه جایزم. ولا يقيم المولى الحد على عبده وامته الا باذن الامام کده غلام او د وینځ نه بدملی شي نو مولا اقاق په خپل حد نشي کې مولا بلکې د قضی امام اجازت وي وسره الا. وان رجع احد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضرب الحد وسقط الرجم عن المشهود عليه کپ گواهانو کې وکس د رجم نمخ کې یا حکم نو شو هغه نمخ کې شو کړه رجوع وکړه نه دا وکاسونه ته باتیا دوی ولګي ځکه د قذف ولګولو کنه تهمت ولګولو او نور بشو شي د کم شو دلی د چا خلاف چې د ګوي کړه نه برجم ساقط شي. وان رجع بعد الرجم هد الراجع وحده کبه رجم وشولو سړی سنگسار شو اوس یو کس پکې رجوع کوي چې دا ما دروغ ویلی و غیره سي خبرې می تړلې وي نه د کم رجوع کون کې صرف دي ته به حد ولګولې شي قذف ولا وزمن ربع الديه سلرمه سيده ديت بم زموار شي چې لا سکس قتل شو. وان نقص عدد الشهود عن 4 هد جميعا کبیا درې کسان دي دوا کسان دي یو کسته د چا خلت د بدعملي گوئی ور کوي په عدالت کې ظاهره د چې ته معلومه ده چې څالور نه کم نه کیږي نه دغه ته به هدي قذف ولګولې شي تا ته پته نشته ولې چې څالور گواهان ضروري وي. واحصان الرجم ان يكون او سړی شي کله سنگسر کیږي د پاره شرط چې محسن وي کنه خو د محسن چشتل شي او څنګه کستل شي عادت ده ان يكون حرا ذات وي بالغ وي بالغا عاقلا عاقل وي مسلما مسلمان وي سمانا کافر بني نابالغ بني غلام بني او بیوقوف بني او قد تزوج امرأة نکاحا صحيحا او صحیح نکاح کړي فاسد وغیره نه ودخل بها او دخول مسرشی وهما على صفه الاحسان او دړه دی په احسان صفت بندي. ولا يجمع بين في المحصن بين الجلد یا جلد والرجم د سینشي کوله چې محسن تکوړي ولګي او رجمیا کیم د شیته. ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي زمونږ د مذهب مطابق کا باکیرا خزي او کسوی غیر شادي شده ناغه صرف بس دوری دی وهل شي
نفي دي نکړل شي تغریب عام یا یو کال د پر خپل لکینه دی اونه بوتللی شي. هاکه امام سیاستن و مصلحتن د شیکی به بل خبر ده الا اير الامام ذلك مصلحتن و سیاستن فيعذر به على قدر ما يرى. نتذیر دی ولولګي څومره مناسبه وګڼي. و اذا زن المريض که مریض کا سواغه بدملی کړي و حدها رجم او حد رجم رغلو منه محسن رجم دا برجم کړل شدي ته دماغ ګوري شي بس سیده دي شي ټیک دي شي علي دي خاصه مړکون دي. وان کان حده الجلد کبه دا مریض شو غیر شادي شود او جلد ولا حدو لم یجلدور پردي ته د حد نه لګي اول د ټیک شي حتی یبرا سکل ټیک شي غنا بعد بیا رجم بجری کړل شي. فاذا زنت الحامل که حامل خزد زنا وکړه حملت کی د به حد نشي لګولې تر څو چې د بچی نه شو ځکه دې سره به بچی زیه کیږي. لم تهد حتى تضع حملها چې کله بچی وشي هغه نه بد حد ولا ولګولې شي. مختبل مسله خي وان كان حدها الجلد کبه دري ولا لګولې شي فحتى تر اوره پری بدغه خزیتا دا دري نشي لګولې حتى تتعلى من نفاسها نفاس نصفاش ټیک شي او بچی لګره خشي بس به دی ولګولې شي. بل مسله خي و اذا شهد الشهود بحد متقادم ک کسان رغلو گواهی ورکی ډیر مخکنه حدو یار میاشتي وشو مونږ ته پته دي سړي د شکار کړو مونږ کتلیو او دونه به امام تاسو کې چیر تاسو دغه گواهی ولې نه کوله څه چالو چرته لاړ وای یا بل څه شی او څه بالا در باندې نازله و د څه خبره نشو خیال ظاهر د شیدو ته به حد لګي چې وسره لګي. لم يمنعهم عن اقامتي بعدهم نخلر يدنا عن الامام لم تقبل شهادة الا بحد القذف خاصه يدو گواهی بنشي قبل وله. هاکه حدی قذف ولا مسلاوا بدو لګوي قبل ول شي ځکه کې د انسان ول شد حق ته رفع العار د پکې. ومنوت امراه اجنبيه في مدون الفرج کبه سړی اجنبي خځه سره بدعملي کړي او خدای فرج نه لا په نور بدن سي کې عذرا دی منکر کار کړي د بتذیر لګول شي امام ول سمره کوړي مناسبي وکړي. ولا حد على منوتي جاريه ولده او ولد ولده کای سره د بچي وین زیاده المسی وین سره بدعملي وکي ندی بني حد نرزي. وین قال علمت انها علي حرام نگر شي کده به وای چې ما ته پته وشي حرام اور بنه خوشبا پکې شتا ده زکه دی حد نه قائم کړل شي نور کا عذر مزر کی تعذير ځان ته مسله ده. و زوت جرت ابيه او امه و زوجته کبه د سیو کې چې د مور او پلار ولایت خزي ولا یا وت العبد جاريه مولاه یا غلام اخت شو د قاوین سره د سیو کو وقال به وی چې علمت ان علی حرام ما ته پته و چې د آرام او ما د سی بس وکړل شي حد حد بوتلګی دي کې شوبانش. وان قال کبه د شي چې ځوانان ته نه تحل لي ير ما خدای خیر لکه ماته به حلال ځکه موږ د دوه شیان ډیر استعمالو دام استعمال کا تحل لی لم يحد بد شوبې دی وجنه حد به اون لګي. ومنوتی جاری د اخیه او عمه کدا تر او دا ورور او راره ولا وینځ سره د سی شو وقال زنت ان علی حلال او ویلی چې ما ګمان د شلکه حلال او حد حد بلګي ځکه چې د شیطان بسات نه چلیږي د دو په مینس کې. ومنذبت لی غیر امراته کای سړیو مثلا چاوته بل پردی خزدی ته شب زفا کړه یا ته شکړه د دې خاص سملستو او د ود کېدو ځای کې وته راوستله وقالت انسان زوجتك خذو تویلی مو د کور لشي د تاسو خپل زنانه ده خپل بیبي مده پوتي اها دې سره جما کړه په حد عليه دی بن حد نشته زکه چې دې سره دوکا غدر شوی دی وعليه المهر مہر به پیرزی. ومن وجد امرتن لا پیراشه یو کاسو په خپل چرپای خپل بستر بنه خزو دی خیال دوله کدم خپل خزده فواتیه جما ما وکړه په عليه الحد دی بنه حد رسی زکه چې دومره تفشیش لګزګ معلومات خو ضروری دي زکه چې کله کله خلق پر دې زین کې خوبونه کې دي معنی د چار څوک سملی وستا بي بي شواله.
ومن تزوج امرأة لا يحل له نکاحها که یو سړي داسې ښځې سره نکاح وکړو چې هغې وله نکاح دې ته نه ده جایز ذوات المحارم وه ذات رحم محرم وه وتها جما وکړه لم یجب علیه الحد دی باندې حد نه راځي اگر چې د حرمت وغیره پته نور که تعزیر ولا ورکی کې د شي تعزیر کې د قتل کړل شي ځان ته مسله ده خو نور شرعي اعتبار سره کم حد د هغه په نه راځي ومن تیمرة فی الموضع المکروه کبی سړی د خج سره لوتتو کی او عمل عمل قوملوت یکملوت لکارو کی فلا حد علیه عند ابي حنیفه رحمه الله ويعذر امام صاحب فرمایي دي د پر تعذير ده کم شرعي حد غا نشته ده تعذير خو وړه درجه ولا سزا ده خدا کله کله سختی دله هم شي ډیره وقال رحمهم الله صاحبانو چې نه هو کزنا فيحد دا د بدعملی په شان دي د حد بلګول شي او منوت یې بهیمتن کبه جانور سره بدعملی کې فلا حد علی به حد نشته او معنا سزا مذهبشته خو حد نشته او من زنا په دار الحرب او په دار البغي ثم خرج الینا یې سره د دار الحرب یا دار البغي کوم چې بغاوت و غیره هغه ځای کې دی بدعملی کړي ثم خرج الینا به مونږه الکی ترش لم يقم عليه الحد لم يقم عليه الحد حد ورونه نه کوي بس ختم شو د دیو له حد بنشي کوي مولای